بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. ګران کتونکو 13 ورځ د تحریک طالبان پاکستان له اړخه په څو میاشتو باندې خور چې کوم د جنگ بندۍ اعلان هغه ختم کو او اعلان یې وکړو چې یاره د دوی چې کوم اکټیویسټ دي چېرته دي او څه ټایمو ته میلاویږي نو دوی د خپلې حملې جاري ساتي. دې ویډیو کې کوم موضوع باندې زه خبرې کول غواړم هغه دوه دي. یو دا دی چې ټي ټي پي څومره خطره ده پاکستان ته، یو دا خبره، او آیا ټي ټي پي یا یو ایریټنټ دی او په انګریزي کې جو دی یو ډسرپټیو فورس دی، د دې نه سیوا زیات نه دی، د دې ویکنیسز څه دي او د دوی سټرینث څه دي، په دې به خبرې کوو په دې ویډیو کې. مونږ ته چې څنګه پته ده چې ټي ټي پي څو کاله وړاندې چې پاکستان کې کوم ملیټري اپریشن وشو د هغې په رڼا کې د دې چې کوم څونه لیډرشپ و هغه افغانستان ته لاړو او دا تقریبا 2014 آنورډ یا 16 چې کوم دی د دوی خلاف خاص کر ضربیاسو اپریشن نه پس د دوی انټایر لیډرشپ چې کوم فرست سیکنډ اینڈ تھرډ کیډرز چې کوم هغه افغانستان ته لاړو. فوټ سولجر زیاتره دلته کې اپریشنز کې یا ونیول شو او یا هغه چې کوم دی مړه کړی شو. اوس دوی په افغانستان کې دي او بیا خاصه توګه د 13 کال اګست نه پس چې د افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی نو ظاهره خبره ده دوی چې کله افغانستان ته لاړو نو دا څو کاله دوی خو د مخکې نه افغان طالبانو سره د امریکې خلاف د ناټو خلاف یا د افغان حکومت چې کوم د هغې خلاف یو سره ډېر زیات کومکونه بلکې ګپ وګو سره جنګېدلي نو طالبانو ته چې کوم دی دا ډېره یو غټه مسله وه چې د ټي ټي پي سره به څه کوو. خو هغوی ډېر پولیټیکلي پاکستان انګیج هم کو او خپل ټي ټي پي مو ساتله. بل دا دی چې طالبان کله راغله نو دوحه کې چې دوی کومه لوظنامه کړې وه د هغې د لاندې دوی دا خبره کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ چا خلاف یو دهشتګرد ګروپ چې کوم دی هغه نه استعمالي. نو سو فار خو دوی دې کې کامیاب دي چې القاعده کوم چې د امریکې یا د مغرب خلاف زیاتره کاروایانې کوي. القاعده اوسه پورې هغوی داسې کوشش هم نه دی کړی او ما په خیال نه کوي شي چې یاره د طالبانو په موجودګۍ کې دوی د افغان خاوره استعمال کړي. دغه شانتې آی ایم یو چې کوم دی ازبکستان اسلامیک موومنټ چې کوم دی هغوی هم کنټرول کړي دي. ای ټي آی ایم ایسټرن ترکستان موومنټ چې کوم دی هغه هم کنټرول کړی. چاینیز خلاف چې کوم یو ګور دغه دی هغه هم یې کنټرول کړي دي. صرف یو ګروپ دی چې هغوی ته په افغانستان کې د افغانستان د خاورې نه هغوی کاروایانې کوي او هغه تحریک طالبان پاکستان دی. او 1300 میاشتو راځي خو په ډېر بې کچه تعداد کې چې کوم دی هغوی پاکستان کې دي کاروایانې په پولیسو حملې په سکیورټي فورسز حملې او بیا خاصه توګه باندې بدتخوري کې ډېره. نو دا ده چې افغان طالبان اوسه پورې د ټي ټي پي په حوالې سره پالیسي داسې نه ده راغلې بلکې ټي ټي پي ته هم یو ایج حاصل دی. ریپورټس دا دي چې طالبانو کې خپله باندې حقاني نیټورک او د کندهاري نیټورک چې کوم دی د دوی د وجې نه نو ټي ټي پي ته دا هم دغه دی که حقانیانو نه خفه کېږي کندهاریانو له ځي کندهاریانو نه خفه کېږي نو دغه له راځي حقانیانو له. بله دا ده چې هلته کې ورته نور هم ګراوند فرټایل دی. افغانستان کې څو علماو دا فتوا هم ورکړې ده چې یاره په پاکستان کې چې کوم دی جهاد روا دی او نو هغې د وجې نه افغانستان کې هم یو ماحول جوړ شو ته چې ټي ټي پي ته نور ریکروټس د راتلو په حوالې سره دغه شانتې دوی خو آزاد ژوند کوي هلته کې دلته کې بدتخوري کوي پیسې هم ورته ډېرې زیاته میلاویږي. بله دوی خپله بیانیه چې کومه ده هغې د افغان چې کومه بیانیه د پاکستان حوالې سره هغې سره هغه اډجسټ کړله چې پاکستان خلاف او افغانستان کې د کومه چې افغان ډایسپورا کومه بیانیه ده د هغې سره اډجسټ کړله. نو اوس که تاسو ګورئ افغان ډایسپورا چې کوم دی هغه ټي ټي پي ته سمپتاټیک دي، هغوی د ټي ټي پي کاروایانې سپورټ کوي هم د هغوی بیانیه هم سپورټ کوي. بله دوی دا ده چې د نظریاتي نه د مذهبي ایکسکلوسیو نه دوی لاړل اوس دا پولیټیکل هم شولو او ناشنلسټک هم شولو او دا اوس د یو تحریک په ځای باندې یو سپریټسټ موومنټ حیثیت اختیار کړ. د دوی اوس فوکس چې کوم دی د خیبر پښتونخوا چې کوم سابقه قبایلي اضلاع دي په هغې باندې زیات دي چې دا مونږ ځان سره اډجسټ کړو. نو دا هم پکې یو خبره راغله. بل دا دی چې ناشنلسټک یو دغې واغسته کوم چې د پنجاب خلاف افغانستان کې یا کوم نیشنلست فورسز دي د هغوی چې کومه بیانیه وایي چې یاره انټي پنجاب یا انټي امریکنزم چې کوم دی هغه هم
پاکستان کې دننه بعض سیاسي قوتونو هغه هم ټي ټي پي سره ده. انټي اسټابلیشمنټ یا انټي آرمي چې کوم بیانیه ده هغه هم ټي ټي پي واغستله. نو کافی حد پورې داسې ښکاري چې یاره ټي ټي پي ته ډېر یو مضبوط پوزیشن دا دی او هغه سبجیکټ ټو افغان طالبان که دا پالیسي چیرې دوی سپورټ کوي ټاسټلی اوورډلی یا کورډلی نو دا شیزونه بیا چې کوم دي دوی ته ګراوند بالکل تیار دی. خو دې سره سره ټي ټي پي ته څه چیلنجز هم دي پاکستان کې. یو خو لومبی غټ چیلنج دا دی چې دوی د خپله بیانیه بدله کړله د ایډیالوژیکل نه دوی پولیټیکل یا نیشنلزم باندې فوکس کړ. نو ظاهره خبره ده دوی چې کوم ریکروټس پکوله نو هغه خو مذهبي ډریون ریکروټ د خلکو د مذهب په دغه باندې به کو. نو آیا اوس د دوی د نیشنلسټک اپروچ یا د دوی د چې کوم پولیټیکل اپروچ دی دا کومه بیانیه ده انټي امریکنزم انټي اسټابلیشمنټ انټي پنجاب وغیره وغیره آیا دا به دوی ته اوس دغه وکړو؟ زما خیال مشکله ده چې په دې حالاتو کې پاکستان کې چې کوم پولیټیکل اکټیویټیز دي یا پولیټیکل سرګرمیان دي نو دوی ته پکې سپیس ګرانه ده چې ملو شي. دوی هغه مذهبي نه اوس چې کوم د سیاسي اپروچ واغسته. دغه شانتي یو بله خبره چې طالبان به تر کومې پورې دوی سپورټ کوي. دې وخت تاسو کتلې دا انټرنیشنل کمیونټي الریډي طالبانو باندې دباو دی. یو واحد وینډو طالبانو دپاره پاکستان دی. نو آیا طالبان به دا پالیسي جاري وساتي چې پاکستان مخالف ګروپ چې کوم دی هغه د یو اوږدې مودې پورې سپورټ کړي؟ دا هم یو سوال دی. او آیا بله خبره دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر د مذهبي انتها پسندۍ دهشتګردۍ ایون د سټیټ خلاف چې کوم سمپتھیټک اپروچ و د ټي ټي پي حوالې سره چې دوی سره روغه جوړه یا دغه کوم هغې حوالې سره موږ په سوات دیر باجوړ خیبر ایجنسی وزیرستان ټانک لکه ټول خیبر پښتونخوا کې موږ کتل چې ډېر لوی لوی لاریونونه وشو ډېرې لوی لوی مظاهرې وشولې او د دې خلاف چې کوم دی خلکو کې یو جذبات مخې ته رالو. نو آیا ټي ټي پي به اوس دا وکړي چې یاره کوم ځای کې د دوی خلاف ولس د دوی خلاف وي نو هلته کې به دوی څنګه بیا کاروایانې یا د دوی هغه سمپتایزرز یا د دوی چې کوم سیلز وو هغه به سسټین وساتي که نه؟ دا هم یو خبره ده. بل چې خلک اپرایزم وشو قبایلي اضلاع کې هم ورسره په سمه کې هم سیټل ډسټرکټس کې هم نو آیا د دوی هغه ریکروټمنټ چې کوم سپلای وه هغه به اوس صرف په افغان ریکروټس باندې ډیپینډ کوي که نه د دې ځای نه؟ نو که صرف په افغان ریکروټس باندې نو بیا به ډېره ګرانه چې دوی دلته کې خپلو اهدافو ته ورسي ځکه چې ظاهره خبره دا ډاکومنټس کاغذونه وغیره افغان چې راځي او لوکل چې راځي نو دا هم چیلنجز دي. خو زه اخره کې یو خبره کوم چې ما په خیال سلوشن طرف ته تلل پکار دی. ټي ټي پي زیاتره لیډرشپ چې کوم دی هغه پاکستانیان دي هغه د دې خاورې خلک دي او مسلمانان هم دي. ټیک ته د هغوی خپل یو اپروچ دی ګورنمنټ ته پولیټیکل سیسټم ته یا د ټولو حالاتو ته. یو غړمبې زما خیال دا دی چې مذاکرات کوم دوی سره شروع نو زه دا وایم چې دا مذاکرات جاري ساتل پکار دي. حالات ټیک ته جګړه به هم کېږي مرګ جوړه به کېږي خو که بیا موږ یو نوې پروسس شروع کړو نو ښه به دی چې دا کوم مذاکرات د تېرو څو میاشتو نه جاري دي نو دا جاري ساتل پکار دي. یوه خبره خو دا ده. دویمه خبره زه دا کومه چې حکومت له خاص کر سیاسي حکومت له ځکه چې سیاسي حکومت پاکستان کې دا ټول شی چې کوم دی دا ټول ایشو چې کوم ده د ملټري ته پرېښودل. د ملټري په ځای باندې سیاسي ګورنمنټ له هم پکار دی چې یاره لږ پولیټیکل انګیجمنټ وکړي یو ګایډ لاینز وکړي یو بیانیه باندې کار وکړي او بیا دا دی چې کنسرټډ ایفرټس وکړي چې افغان طالبانو ته ایز اے سټیټ اپروچ وکړي ون آف سټیټمنټ نه او د ټي ټي پي حوالې سره که د مذاکراتو خبرې که د ایکشن حوالې یا پاکستان کې دهشتګردۍ حوالې سره نو یو فورسفل دغه به پې پکاري په طالبانو باندې به پریشر راوستل پکاري څنګه چې نور ملکونه کوي نو پاکستان له هم په دې حوالې سره به دغه پکاري ایکشن پکاري. بله خبره زه دا یم چې بیانیه د ټي ټي پي چې کومه ده د قبایلي اضلاع چې کوم محرومې دي یا د خیبر پښتونخوا چې کوم حالات دي نو ما په خیال فیډرل ګورنمنټ له هم په دې حوالې سره چې دی یو سیریس ایفرټس پکار دي چې د هغوی کوم حقونه دي د دغې صوبې که هغه فاینانشل دي که هغه پولیټیکل دي که هغه ایډمنسټریټیو دي چې هغه هم ترسره کړي چې دا بیانیه کومه ده د هغوی چېرې قبایلي اضلاع خلکو سره زیاتې کېږي یا پښتونخوا سره زیاتې کېږي اگر چې دې کې زیاتره ایگزیجریټډ دي خو دا بیانیه به هم دغه کول. دغه شانتې مذهبي بیانیې حوالې سره به هم څه نه څه ریاست له څه پکار انډیویجول له نه.